بسم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Society Limited, Peshawar Khyber Pakhtunkhwa. دا حل او قسم خورم زبا په حیثیت دې فلاحي تنظیم الله تعالی حاضر ناظر ګڼم او دا عهد او اقرار کوم چې زبا الله تعالی بندگی کوم رحمت الله علیه خاتم النبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حکم اطاعت کوم زبا الله تعالی بندگان خدمت کوم زدا عهد اقرار کوم زبا رزق حلال ګټم رزق حلال بخورم زدا عهد اقرار کوم چې زبا پاکستان د تعمیر او ترقۍ لپاره شپږ کوششونه کوم زدا عهد اقرار کوم چې زبا ملي محبت د عزت او احترام پیغام ورکوم د الله نه دا سوال کوم چې ما دا کوم عهد اقرار وکړو ما ته په دې باندې عمل توفیق راکړي امين. ټول نو به خو تاسو شکریا ادا کوم ځکه چې تاسو د اواز شکم ده د ډېر دنیا خلکو ته برسي او اې کې به دا جذبه پیدا کیږي چې د غریب سره مدد پکار دی. هم اواز شنه کم پروګرام جوړ کړو او ما ته پته ولګي د داري ایمانداري خبره چې زما یو ځکه ډېر اهم سرکاري میټینګ وو ما یې ته ریکوست وکړه ما پرې خو د زلترالم ځکه چې د خیر خېګړې کار چې کوم دی په دې موجوده حالاتو کې ډېر زیات غربت دی ډېر زیات تکلیف دی نو دوی چې دا کم میشن وچلو نو کنن 100 کسانو ته لاړو کړ 150 کسانو کورون ته رزق ورسېدل ته ملاو شو نو زما خیال چې کې دې چې زم کټ کې سم لمنو لک سکون ورته راشي چې یو 150 کورون ته خو چې کوم د دې تقدی سګرانې وخت دغه وخت دوی ته چې کوم د سنه سم ملاو شو نو زه دا چې کوم ګلونو بچي چې کوم د رقیه ندیم خوا کې ولر منظور صاحب ولر دی او زما آصف اوان زما رائټ لاس چې کوم د رجولي صاحب دا نور چې کوم د ډاکټر فاطمه چې کوم د دوی سینر وایس چې کوم د چیرمن ټول ته خراج تحسین پیش کوم دا یو مسلسل کوشش دی چونکه دې کوشش نه موږ فرد الله زما چې ژوند دی 50-55 سال دی کې لګیو او دا نن چې دې څوک نو چاته لاس نه دی نیولې د خپل جیب نه ورکړي ټول نه لوی کار نو زه قوم ته دا پیغام ورکوم او ټول ته دا وایم او خاص کر هغه چې باندې زکات چې کوم د لازم وي چې زکات خلکو له مور کې بل پلاس باندې ورکوي زکات چې کوم د تاسو د نمود نمایش هم پکې دا خو مجبوری و دا خو راغلی مجبوری و نو چې خوشا کم دي کې کورونه وي غریبان وي تکلیفون ډیر زیات خلک تکلیف کړي ما تاسو ته حلیفه په خپل تقریر کې چې زرات لمه نو کور کې چې کوم دی امور ناسوا یو لون ناسوا نو سیو سره او هغه چې کوم د زما کور ولا مارته چې بس زه چې راځم چې تاریخي څه خدمت یې کړی نو خلک تکلیف کې دي خلکو ترڅک نه ملاويږي نو دا چې کوم میشن دی دا ډېر لوی میشن دی ټول ته خراج تحسین پیش کوم ټول ظلمو ته چې کوم دی دا پیغام ورکوم چې ظلمو را پاسه دا ملک چې کوم دی تاسو د ملک مستقبلی تاسو د ملک فیوچر دا ملک په تاسو باندې آبادیږي خپل حق د پر خو روډونو بلاکول او چغو جوړول او فتنه فساد جوړول دې ضرورت نشته دی حق وختي شي خپل نه ربانه میدان باندې راتک باندې میدان باندې ورودو باندې چې څومره سره چې روډ بنديږي نو عوامو ته تکلیف ته مېندو ته خويندو ته تکلیف ته که خپل مسکه جګړې دا غیم سره رزلټ نه راوځي او بیا د دستاسو وزیر دا پیغام ورکوم موجوده چې کوم حالات دي زه خو یو خبر کوم فوج د څوک د زمانه دی کنه زما بچی رستا بچی د بل د ادلیه څوک دی خو موږ نه دی کنه پولیس د څوک دی زمنګ نه دی بل ځنه خو نه دی کنه زمنګ بچی دی هم دغه بچی دی دغه تحفظ د پاره دغه سره پاره مخکې موږ په محله باندې تنظیمو موږ به اول به د خپل کور حفاظت کو راجمه کیدو به د محله حفاظت کو به د کلی حفاظت کو به د علاقې حفاظت کو اوس هغه سيزونه ختم شو زه چې نن زره بیګام ما پولیس ته فون وکړ دا پټاخي راغلی دا ډزاخیږي هر طرف ته نو مې بچینه ته پوسو کو بچی دا پسو باندې دی دا په 250 باندې دی نو مې بچی که په دې باندې تا چې ته فروټ خورلې نو خنو نو که دا بچی 100 150 250 دا پټاخي خلاصي نو دا د پولیسم ذمہواری دي خو دا هغه نه زیات د مور پلار ذمہواری دي دا هغه نه زیات د محلي د مشرانو ذمہواری دا تمام سيزونه بند کی زمونږ ملک یو افراط تفریح په سمانه جوړه ده
هر ځای کې چې موږ په جګړو یو موږ په شور شرابو باندې دا نن چې دا کوم میشن وچلېده ماته سکون میلاو شو ځکه چې زه نور ځایونو ته روان وم خو هغه چې کوم د هغه د ډېر لوی تنظیمونو خپل دغه خو دا خو هغه خیر ښېګړه وه چې د خپل لاس را جمع شوي پیسې وي خو بیا هم فنډ والا به وي دغه والا به وي نو زه د دې شکریه ادا کوم ستاسو هم شکریه ادا کوم او د الله نه دا سوال کوم چې الله دې په دې پاکه خاوره باندې پاک نظام راولي د عدل والا د انصاف والا د مینې والا د محبت والا د ظالم د لاس د نیولو والا د مظلوم د مرستې کولو والا د غل چې کوم د لاس نیولو والا الله به چې کوم د عمل ټیکېږي الله به دا نظام دا یم چې اسې افغان خو زما هغه زلمی دی چې کوم زلمی ما سره راغی ولاړ دی چې ما سره کوم زلمی راغی او دی ما سره کېنه او ده ما ته ویل چې زه د قوم خدمت کول غواړم نو ما چې ده ته کتل ما به چې ما ته خو داسې زلمی وړومبي زلمی میلاویږي او بیا د هغه زلمی دا راپاسې د منډې ترړې د ده په لاس باندې د ده خپل محنت او مشقت باندې زما هغه چې کوم رهنمایي کوم دغه ما ده ته ورکړو زه به دا یم چې په زرګونو کونډو ته د ټرینې په کورونو کې ورکړو هغې ته یې مشینونه ورکړه او هغې ته ورسره 6,000 روپۍ ورکړلې دغسې زموږ کمپیوټر سنټر یې وي ملک د ټول نه لوی خبره دا وه چې الله تعالی دله هغه مقام ورکړه چې دی بیا خپل لاړو لایف سټاک ته لاړو لایف سټاک هم دله الله تعالی مشري ورکړه ما سره خو دلته دی چې کوم دی د ډیویژنل کوارډینیټر د پاکستان ارګنایزیشن بیا د هغې نه پس ما دته چې وکتل نو ما لایف سټاک چې کوم دی فیلډ سیکرټري دته دغه ورکړو هغې نه پس اګریکلچر سایډ باندې مې راوسته ځکه چې صلاحیتونه دا بوټي الله کرلی دی او دا هغه شی ما یې خزمانه کړې ده ما ورته اوبه اچولې ما ورته چې کوم د سر اچوله او ما د باندې لاس خو د چې کوم وچه پاڼه مې تل لرې کوله چې شنه پاڼه یې وي خو دغه خپل صلاحیت دا و چې نن چې کوم دی دا یو داسې خودداره دی او نن هم ماته د ضرورت دی او ماته نه نن هم د قوم ضرورت دی ورته چې دی پاسي او دغه محنت کوي او دغه کوي او ستاسو شکریه ادا کوم باچا صاحب خبرو نه پس خو پکې گنجائش پاتې نشو خو څنګه چې ما تاسو ته په لومبي کې ووې دا بوټی الحمدلله د باچا صاحب د تنظیم نه مونږ لګولی و او هغې نه تناور درخت جوړ دی او هغه د ملک او قوم خدمت کوي په هر لیول باندې که هغه زمونږ ټیکنیکل سایډ دی که هغه زمونږ لایف سټاک سایډ دی که اګریکلچر دی که زمونږ وومن وینګ دی که هر څه دي خو هغه زمونږ بنیاد دوی داسې زمونږ تربیت کړی دی چې هغه به انشاءالله مونږ په هر میدان کې کوو او دا نن چې تاسو کوم وکتل نو دا باچا صاحب چې څنګه ووې دا زمونږ د دې روڼو خویندو خپل اپنی مدد آپ کې تحت یو دغه او هغه مونږ د رمضان کې د خپلو وروڼو خویندو ته ورسول چې د دوی پېشمنۍ او ماښام کې دوی دې ته ناست دي نو کم از کم دا چې کوم د ړه نه دعا خیږي بس دا مونږ دپاره کافي ده او زما د ټولو ملګرو له وروڼو خویندو له د الله پاک ډېر جزای خیر عمل وکړو نو نن دې ځای کې ولاړ یو نو دغه زمونږ چې کوم دا چیرپرسن صاحبه ده رقیه ندیم صاحب دی دا راجولی صاحب دی منظور صاحب دی ډاکټر فاطمه ده زمونږ خلیل صاحب دی ٹھیک ده جی دا زما ډېر ښه دوست دی او سوشل اکټیویسټ هم دی فضل حسین د دوی خدمات ما سره دي نو پیغام دی له دا دی چې ځان دپاره خو هر څوک ژوند تیروي ژوند هغه دی چې د بل په خدمت کې تیر شي نو که ته د شپې سملې نو کم از کم تا ته به راحت وي چې ما د چا خدمت وکړو خدمت خلق وی عین عبادت ہے او په دې نظریه باندې مونږه هم आवाज جوائن کړی دی او نن مونږه چې دا څونه پیکیجز تقسیم کړل دی کې بیواوې وي دی کې یتیمانان ماشومانو دی کې ډېر رون کون خلکو نو دا خوشحالي نن دا چې مونږ کله ورکو کنه نو دا خوشحالي مونږ په خپل زړه محسوسو جی دا هغوی هغه یو مسکان دا هغوی هغه یو خندا زمونږ دپاره ډېره زیاته معنی لري او بیا شاته د هغوی دعاګانې چې د هغوی دسترخوان یو ټایم زمونږ په وجه روشن شي نو دا زمونږ دپاره ډېره غټه خبره ده او مونږ په دې د الله نه ډېر زیات راضي یو چې مونږ له دا یو موقع راکړې ده او مونږ په دې کار خیر کې دلته هم आवाज سره یو 81 پیکیجز نن مونږ وکړل الحمدلله او خپل مدد آپ کې تحت باندې مونږ وکړل د هم आवाज ممبر ټول مونږ سره شریکو او مطلب دې کې ډیر زیات زمونږ بانی چیرمن چې کوم دی اسف صاحب د دوی ډیر زیات مرسته ولاسته او د دوی یو مینجمنت ته زاغي ته سلوټ پېښ کوم په دې دغه سره ځکه چې ادارې ډیر زیات دي سر خو دې ادارې سره موږ ځکه ولاړ یو چې دې کې یو جذبه ده
یو کار کولو والا نیت دی صرف خبرو باندې خلاصې نه دی او چې دې کې پریکټیکل کار چې کوم دی هغه روان دی الحمدلله کوم چې مخیر حضرات ته هغوی ته خو درخواست مونږ هر ټایم کوو مونږ خپل پروژ هم ساتو ځکه چې تاسو ته پته دا کاروان چې کوم دی دا یوازې نه چلیږي بس یو الله چې کوم دی هغه پوره د انسان ډیر نیمګړی شي دی او ډیر خو مونږ هغه مخیر حضرات ته وایو چې هغه رامخکې شي مونږ هماوا سره ودرېږي چې مخکې دا ځل مونږ 80-81 پیکیجز ورکړ چې مخکې مونږ 200-300-400 پورې لاړ شو او یا مخکې داسې نور کارونه دي څنګه چې د منشیات عادي افراد دي یا د یو کونډې څه ضرورت دی یا د یو بیوه ماشوم د یو یتیمې ماشومې واده دی نو مطلب چې هغې کې مونږ د هغوی لاس ودرېږي